المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم اوریدن کو قرآن کریم دا زمنګ استاد لپاره د هدایت کتاب دی او قرآن کریم زمنګ استاد لپاره د نجات کتاب دی چې کله قرآن کریم د علم من حاصل کو او په دې باندې عمل وکړو. قرآن کریم دا په وخت باندې زموږ استاد تربیت کوي. په قرآن کریم کې یو سورت ته د سورۃ لقمان په نوم باندې او لقمان د خپل زوی ته ډېر جامع نصیحتونه ورته کړي دي چې دا زمنګ استاد لپاره د نصیحتونه دي او دارنګ د ټول نوجوانانو د لپاره دي چې ډېر قیمتي نصیحتونه ورته کړي. اول نمبر نصیحت ورته هغه د توحید هغه تعلیم ورته ورکړی دی او دا ډېر یو اهم نصیحت دی چې موږ خپل بچو ته د ټولو نه لومبه او د ټولو نه مخکې د توحید تعلیم ورته ورکو او دارنګې د عقیدې درس ورته ورکو او دارنګې ټول مسلمانانو ته او دارنګې ټول نوجوانانو ته ځکه توحید دا بنیاد دی او دا اساس دی. نو لقمان خپل زوی ته د ټول نړمبه همدا نصیحت کړی دی او ورته ویلو یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. لقمان خپل بچی ته خپل زوی ته نصیحت کاو نو اول ورته دا نصیحت وکړي چې بچیا د الله رب العالمین سره شرک مکوا زګه شرک دا غټ ظلم دی او غټ ګناه ده او دا واقعي ده چې شرک دا سره جهنم ته راکاږي او چې کله عقیده توحیدی نو دا توحید دا سره جنت ته ننباسي. نو دا ډېر اهم نصیحت دی چې لقمان دا خپل زوی ته کله او چې الله رب العالمین سره شرک ونه کی د شرک نه ځان ساته ځکه شرک دا غټ ظلم دی او غټه ګناه ده. دویم نصیحت ورته دا کړی و چې دا ډېر یو جامع نصیحت دی او ډېر د پیدو نه ډک چې الله رب العالمین باریک بین دی او خبردار دی. الله رب العالمین نه هیڅ شی پټ نه دی. باریک شیزونه هغه د الله رب العالمین نه پټ نه دی. الله رب العالمین اینی او دارنګي خبردار ذات دی. دا نصیحت ورته وکوم ورته ویل یا بني انها ان تکو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. ای بچیا کچرت دا شی په اندازې د دانی د اوری وی یعنی سره یو عمل وکي او هغه معمولی عمل ولې نه د اوری د دانې په مقدار باندې نو هغه ځای نزي د الله رب العالمین نه هغه نشي پټې دی که ښه عمل هم الله رب العالمین تخکاری او که بد عمل هم الله تخکاری. دا خپل بچی ته وي که چرته دا یو چیز
په اندازې د دانې د اوري هم وي او بیا په یو کمر کې او بیا په اسمانونو او ځمکه کې نو الله رب العالمین بیا راولي او بیا ورته وایي چې ان الله لطیف خبیر یقینا الله تعالی باریک بین او خبردار ذات دی الله رب العالمین هر څه ویني او الله رب العالمین په هر څه باندې خبیر دی د الله رب العالمین نه څه پناه نه دی الله رب العالمین د څه نه غافل نه دی نو دا یو جامع نصیحت دی یو سړی هغه یو ګناه کوي مثلا نو دا دی نه وایي چې ما څوک نینی نه الله رب العالمین خو یې د الله نه خو څه پټ نه دی که په ډېر پټ ځای کې یو سړی کښیني او یو عمل کوي نو الله رب العالمین ته ښکاري الله رب العالمین نه هیڅ شی پټ نه دی او نه الله رب العالمین د څه نه غافله دی دارنګې دریم نصیحت ورته د مانځه متعلق کړی دی چې منځ ادا کوه او د منځ پابندي کوه نو ورته وایي یا بنی اقیم الصلاه ای بچیا د منځ پابندي کوه چې دا یو جامع نصیحت دی چې لقمان خپل بچی د کلی او په کار داره چې موږ خپلو بچو د دا وکړو او ټول مسلمانانو ته او ټول نوجوانانو ته دا نصیحت وکړلی شي ځکه منځ دا د اسلام د ارکان اهم رکن دی دویم رکن دی چې د دې منځه په وجه باندې الله رب العالمین سره جنت ته بوځي او حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې اول د منځه متعلق به تپوس کیږي او دارنګ چې څوک یې نه کوي همونځ پرېږدي نو د الله پیغمبر فرمایي چې د سړي او د کفر په منځ کې صرف منځ دی نو مونږ ډېر اهم عبادت دی چې دا نصیحتونه موږ هم خپل بچو ته وکړو او څلورم نصیحت ورته دا کې محترم عزتمندو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوه یعنی د ښه کارونو او د ښو خبرو حکم کوه او د بدو کارونو او د بدو خبرو نه منع کول کوه او دا یو جامع نصیحت دی چې په دې باندې معاشره بیا ډېره ښایسته ښکاري نو لقمان خپل بچی ته فرمایي وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر حکم کوا امر کوا په معروف په نیکو سره او دانګ منع کول کوا د بدونه پنځم نصیحت لقمان خپل بچی ته کوي چې په مصیبتونو باندې په تکلیفونو باندې صبر کوا چې دا یو جامع نصیحت دی چې کله سړی د تکلیف ورسیږي او دا په صبر وکړي نو د صبر الله رب العالمین ډېر اوچته بدلی ورکړي چې سړی په مصیبت او تکلیف باندې صبر وکړي نو ورته فرمایي واصبر على ما اصابك کم تکلیف چې تا ته رسیږي نو په دې باندې صبر کوه کم مصیبت درته رسیږي نو په دې باندې صبر کوه نو تکلیف او دارنګي مصیبت دا خامخا راځي او دارنګي بیمارین او مرزونه دا خامخا په انسان باندې راځي او دارنګي نور مصیبتونه او تکلیفونه راځي او دارنګي په دعوت کې دا راځي نو په کار دار چې سره د صبر نه کار واخلي زګه چې صبر کول دا ډېر اوچت شی دی او د دې بدلیم الله رب العالمین ډېر اوچت بدلی ورکوي او شپږم ورته دا نصیحت کوي چې تکبر او غرور باندې کې د تکبر او دارنګي د غرور نه او د لوی کول نه ځان ساته ځکه چې دا انسان سره لایق نه د جګه تکبر وکي او دارنګي غرور او لوی وکي نو لقمان خپل زوی ته دا نصیحت کوي او ورته ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا سن خسته نصیحت دی وې د خلکو نه د خپل مخ ماړه وا
یعنی د تکبر او دارنګ د غرور د وجنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا د خلقنا خپل مخ ماړه د وجه د غرور او دارنګ تکبر نه چې سوی تکبر کوي او لوی کوي او خلقو د توجه نه ورګینه دا مکوا او دارنګ بزمکه باندې په تکبر او په لوی سره مګرځا ځکه الله رب العالمین تکبر کوونکې او دارنګ غرور کوونکې او لوی کوونکې انسان الله رب العالمین نه خوښي او چې یو سړی د الله رب العالمین بدیش نو د سړی کومه ګټه وکړه نو غرور او دارنګ لوی کول دا ډیر یو خراب مرض دی او د دې ځان ساتل پکار دی دا سړی هلاکت ته راکېږي لوی کول دا د الله رب العالمین د شان سره لایق دی انسان بزی جغه به تکبر وکي او دا دی وګوري چې الله رب العالمین موږ د سنه پیدا کړیو نو ولې سره تکبر کوي او دارنګ په بل مسلمان باندې تکبر نه دی فکر بلکې تواضع او دارنګ عاجزی دا پکار ده او بل نصیحت ورته کوي چې کله په لار باندې رواني نو درمیانه تک کوا بالکل په قلار مزه او دارنګي منډم موا نو دا یو ډېر اخلاقی نصیحت ته او دارنګي جامع نصیحت ته ورته وقصد فی مشیک په دې خپل مزل کې او په دې خپل تک کې دی میانه روي کوا یعنی درمیانه تک کوا او دا ډېر یو ښایسته نصیحت دی ولکه زمونږ په خپل معاشره کې موږ ګورو که یو سړی په لار باندې روان او په قلار رواني موږ پښتانه یو چې دا څه میږي شماري یا دې سړي کې څه چل شته نو خلک بیا غلط ګمان هم کوي والعیاذ بالله او که سړی تیز منډې مو یو تیز رواني نو هم خلک تپوس کوي هلکه خیر خو دې ولې منډې وې او چې سړی کله درمیانه تک کوي نو دې کې پیدې هم ډېرې زیاتې دي او دارنګ نه په د چا دا ګمان راځي نو څوک تپوسونه کوي نو دا یو ښایسته نصیحت دی یو اخلاقی نصیحت دی چې په لاره باندې کله رواني نو درمیانه تک کوا او دارنګ دا نصیحت مرده کړي چې اواز مخکته ساته ډېر چغې مو ډېر اوازم مو چې توا چې کله ضرورت نه نو دا ته ښایسته نصیحت کوي چې وغضض من صوتک خپل आवाज د ښکته کا بازي आवाज د ښکته کا یعنی دا څه بسره نه کیږي په بازارونو کې چغې وي او په هر ځای کې لګي आवाज عام خبري دا ډېر تیزی کوي आवाज اوچتي نه دا نه پکار بلکې आवाज د ښکته ساتل پکار دي ځکه ان انکر الاصوات لصوت الحمير وای ځکه ناکار आवाज دا आवाज د خر دی چې کله خر د आवाज وکي او د هنار وکي نو خلک حیران شي او سړینا بعض وخت کې دسي چې غافل غوندګي سي ټوبم دی پورته کی او د دې وجنه موږ ته دا تعلیم دی چې کله تاسو د خر आवाज واوري نو تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي نو لہذا دا یو اخلاقی نصیحت دی چې आवाज بسره نو چتي ډېر چغې بنوي بلکې आवाज دی خکته ساتي محترم عزتمندو لقمان خپل بچی د نصیحتونه کلی چې قران کریم هغه نقل کړي دي او د دې نصیحتونو آغاز او شروع هغه توحید نه کړي وا او دارنګ نور اخلاقی نصیحتونه دي چې زمونږ استاد لپاره به ډېر خیر دی او ډېر پیدي دي کبه دې باندې موږ عمل وکړو الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين فضجوا بالشهادة ناطقين